که چاته د عراق که چاته د لیبیا یا که چاته د سودان واقعیا زړه ښکاري نو زه اوس په ورته مونږ نوې معامله کیدو د دمشق چې په دمشق کې اوس څه کیږي چې کله په دمشق کې حکومت ختم شو فوج ختم شو ډیفنس سیستم ختم شو نو اوس ورسره اسرائیلیان څه کوي حالانکه اوس خو د هغوی مشرم د القاعده یو مشر و جولاني و امریکې ولا په سر باندې $10,00,000 انعام مقرر کړو او اوس یو هغه سړی د دمشق صدر هم کو اوس ورته احمد الشراوي او ټولې پابندیان پې ختمې کړې اخر دا ولې د پاکستان قوم موږ شل ځله پیکه خو چې کوم قومونه کوم الکانه جنکې اوس را پیدا شوي دي نو هغوی دې په دې خبره باندې ځان پیکي چې که ستاسو دا فوج نه وي که نه نو والله چې د دنیا به راباندې لوبې وکړي او داسې لوبې به راباندې وکړي چې تاسو په خپل تاریخ کې هم چېرته نه لیدلې چې یاره په موږ باندې داسې لوبې شوي دي تاسو دغه لوبې په خپلو سترګو لیدل غواړئ نو هلې به خوشحاله شئ ورسه د شام نن سبا سهل دی د شام ټولې ودانۍ اسرائیل سره دی چې د اسرائیلو کوم مطالبې وي هغه پوره شوې بشار الاسد لاړ احمد شاه هلته په تخت باندې کېنو ټول چې کومې دفاعي ادارې وې هغه ولا تباه کړې میزایل سیستم یې ولا تباه کړې جزونه ولا تباه کړل توپ یې ولا تباه کړې ایر بیسز یې ولا تباه کړې اوس اسرائیل دې حد ته راورسېدی چې ورته وایي نه تا سره زما ځمکه هم ده هغه ځمکه هم د نالم نو یوه ځمکه خو یې په لومبي کلب کې اخیسته وه کوم ځای کې چې به د اقوام متحده مبصرین اوسېدل او داسې یو بفر زونه جوړ کړو یو 10 کیلومتره نو خو یې په سر کې ونیوه او اوس وایي چې د دروز قبایل چې دغه ځای کې کوم دي نو موږ به دوی د مرستې لپاره درځو او د السویدا غونډه صوبه چې کومه ده نو دا به موږ ته پرېږدی ځکه چې د دروز قبایل چې کوم دي نو دا د مخکې نه زموږ ډېر کلک ملګري پاتې شوي دي او د اسرائیلو په فوج کې هم پاتې شوي دي او د اسرائیلو په بیروکراسي کې هم هغوی ډېر غټ کردار ادا کوي نو هغوی د شام اوس یوه غټه حصه لګیا دي نیسي بلکې نیولې ده د شام فوج ورته نه پرېږدي د احمد شاه فوج ورته نه پرېږدي نو دا په مزه مطلب دا دی چې سره په کیدی شي بیا تر وروسته دمشق هم ونیسي او د زنانه وایي چې ولې سهل کړی دی نو زه تاسو ته نشم ویلی چې چې مخکې به ورته مونږ لونډې وي وینځې به ورته وي د وینځو په حیثیت باندې یهودیانو بوتلي دي او هغه اوس د هغوی وینځې دي د شام نه چې هغوی کومې جینکۍ بوتلي دي نو د پاکستان هلکانو جینکو ته ځوانانو ته مونږ خواست کوو چې د خدای ظالمانو صرف په دې یوه خبره باندې ظلم وکړي چې دغه وکړي فکر وکړي چې خدای پاک ته یو تکړه فوج درکړی دی زمونږ په نظام کې به ډېرې کمې وي دا کمې به خلاصول غواړي زمونږ په فوج کې به هم ډېره کمې وي دا کمې به هم سمول غواړي خو خدای ته وګورئ چې تاسو د فوج د سرلښکره مخالفت مه کوئ فوج مه کمزوری کوئ که په کوم ورځ باندې ستاسو فوج کمزوره شو نو ستاسو سر او مال او ستاسو عزت ستاسو هیڅ په محفوظ نه وي دې نه تاسو به ځان غره بالکل خبر وساتئ او نه به دا ملک ستاسو محفوظ وي دلته به راځي دلته به باچاګردي وي هر یو سړی او پکې خپله حصه نیسي او په هر پاټک چې تېرېږي نو بیا به 500 روپۍ ورکوي نو په هغه پاټک باندې به تېرېږي قانون به پکې څه وجود نه لري قانون به صرف د ټوپک چلیږي چې چا سره ډېرې ټوپکې وي بس د هغه به حکومت وي نو خدای ته وګورئ دا کم کسان چې فوج پسې لګیا دي او فوج پسې خبرې کوي او شعوري یا غیر شعوري او یا په محسوس اندازه یا په غیر محسوس اندازه یا په جار دا غواړي چې د پاکستان فوج مونږ نه غواړو د پاکستان فوج داسې دی او د پاکستان د فوج مشر داسې دی او کشر یې داسې دی نو خدای ته وګورئ په خپله په ځان باندې تجربې مه کوئ او غیر چاپیره په دنیا کې چې کوم حالات روان دي نو هغې ته وګورئ چې د کومو ملکونو منظم فوجونه ختم شوي دي نو هغوی سره بیا دا دنیا کوم روزګار کوي کوم کارونه ورسره کوي هغې نه بیا ځان خبر کړي